أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نانی درس کے بھائی انشاءاللہ العزیز سورة آل عمران پارہ نمبر 4 رکو نمبر 17 آیات نمبر 156 157 158 چنین واغه بویل کیږي. ما قبل د رکو د ما قبل رکو مخکې سره چنین هغه مناسبت او ربط نو د دینه مخکې رکو کې هم د منافقانو تذکره و. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا که چرته زمونږ سه اختیار چلی دی نو مونږ بدلته نو قتل کړی شوي. نو اوس دې رکو کې الله رب العزت د مسلمانانو تواضع او نصیحت کوي چې تاسو دغه منافقانو په شان تچنه دا خبره هم مکوئ لکه څنګه چې منافقانو دا ویلو چې کله به مسلمانان په یو سفر کې غزوه کې یا اسچنه تجارتي سفر کې د کې بلاړل او دوی وچنه هغه په د غلار کې په خپل طبي مرګ سره او یا د شهادت په مر سره چنه هغه به وفات شولو. نو دی به دا خبره کوله که چرته دی زمونږ سره دلته ناست وي پاتې شوی وي دی زمونږ خبره منلې وي او دوی په دې سفر باندې نه وی تلی نو دوی به نول قتل کړی شوي دو بچنه نو هغه نول مړه شوي. الله جل جلاله وی دا منافقان دي د دوی د خبرې مقصود صرف او صرف دا دی ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم چې دا دغه مسلمانان دغه خلکو پرړونه کې حسرت او افسوس وګرځي چې دې ته په دې باندې یو قسم چې نه پیمانی وشي حالن کې خبره خدا سينه ده. والله يحيي ويميت مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی. الله رب العزت ژوند او مرګ دا دوانه د الله پاک په لاس کې دی. الله چې کله فیصله وکړي نو د مرګ د تمام اسباب نسړې او باسي او پکور کلی کټوان چنه نو هغه مرشي او کله د سیم وشي چې الله رب العزت د یو انسان یو ځکه مرګ لیکلی نو د پځوند باندې چرته هم هغه ځته نزي خو چې څنګه لاړ شي نو په هغه ځکه نو هغه وفات شي. نو الله رب العزت وای کور ناسته د سړې د مرګ نه نشي بچ کوله. دغه شانتی جنو غزوه کې تلل دا هم لازمي او یقیني خبره نه ده چې سړی چې نو هغه د غزوه کې لاړ شي جهاد لدی لاړ شي او د خامخالت مړ شي شهید دي شي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ مشهور او معروف چې نو هغه واقعه او قصه ده. کله چې نو هغه بیمار شولو نو په بیماری په حالت کې پکړ باندې بیا پروت ولو نو یو پیری چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تپوس نه لاړل نو دغه تپوس لږ کله دی لاړل نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ اخرنه وخو نو هغه په جړا شولو نو دا صحابي وای زما دا خیال شولو چې شاید د ته جن هغه څه تکلیف نه یا د مرګ د یری د وجه نه جن نو دی جاړي نو ما دې تپوس وکړو نو هغه زونه د مرګ نه یریګم دا حق او سچ دا یو ځل اسمه هم راتلل نه دی او نه راته داسې لوی تکلیف راته هم نشته چې دغه تکلیف د وجه نه نو هغه ماته سخت را دغه نه جاړم. زه صرف په دې خبره باندې حسرت او افسوس کوم چې زما د وجود تاسو وګورئ نو لیش بیرته سپق پیرته چې نو هغه په دې کې د تورې د نیزه د دې چې نو هغه غزار پرو دی دغه زخم به پرو دی خو چې الله رب العزت زما فیصله چې نو هغه د جهاد کې دالته د شهادت د مرګ فیصله نه وکړي نن چې نو هغه په کور کې د خزو غونته چې نو هغه مرب
د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه د شهادت سره لوی محبت ولو نو نن مال هغه مرګ چې نو هغه راځي نن زه په دغه مرګ باندې چې نو هغه مرم نو ماته د افسوس هغه په دې خبره باندې دی او بیا دا هم ویلو وچ نه نو هغه سړی باندې افسوس دی چې د دې یری نه چې نو هغه jihad لنه دي چې زه به jihad لاړ شم او زه په jihad کې چې نو هغه شهید شم مرګ دا په خپل نیټه باندې دی دا چې الله رب العزت څنګه لیکلی هم هغه شان دي کېږي نو الله رب العزت وی تاسو به ګورئ د مؤمنانو د منافقانو په شان ته اے مؤمنانو دا خبره بنه کوي والله یحیی و یمیت مرګ او ځوان دا د الله په لاس کې نه الله دې چاته غواړي ځوان ولور کوي چاله دی الله پاک غواړي دا غل مرګ ورکی او دې بشمار واقعیت چې نو هغه مونږ اینو زمونږ استاد نو هغه د مخ نه هغه تیریږي والله بما تعملون بصیر الله رب العزت په هغه څه چې تاسو کوی هغه ته ګوري بیا الله وی ولا ان قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفرة من الله الله وی د الله د لارې مرګو دا خو د خوش قسمت انسان چې نو هغه نصیب کیږي د شهادت مرګو دا خو د خوش قسمت انسان چې نو هغه نصیب کیږي ولی کم سړی چې په خپل کور باندې مړ شولو په خپل کټ باندې مړ شولو نو د دې سړی نه بس تاسو کېږي او کم سړی چې د الله رب العزت په لار کې چې نو هغه مړ شولو دته د شهادت مرګ میلاو شولو یا د الهی کلمت الله کې او د مرګ رالو الله رب العزت فرمان دی فوقع اجره علی الله د دې انسان اجر نو هغه په الله باندې دی الله رب العزت به انسان له اجر او ثواب ورکړي یو روایت کې راځي دا غي مفهوم نه دی وای د دې انسان دومره لوی جنت چې نو هغه وای څومره پور چې دی انسان د خپل کور نواله او د مرګ د ځای پور چې نو هغه سفر کړي دیو جنا مچنه نو هغه کان خلک هغه وصیت دا کوي کله چې هغه د الله په لار کې اوسي jihad فی سبیل الله چې نو هغه لړ شي هغه موږ له چې ګوره کم ځای مرګ را لمنګ به هم آلتخه خوې واپس چې نو هغه به موږ نه راوړي نو الله وی دا خلې غنیمت دې چې چاته نصیب شي ولا ان قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفرة من الله نو خامخه بخنه د الله طرف نه ده لپاره ورحمت او رحمت دې خیر مما یجمعون غره دې د اغه نه چې کم دی جمع کوي ان دنیا کې چې قربانی ناس دی ګټه وټه کوي سرا اوس پین چې نو هغه جمع کوي مال چې نو هغه جمع کوي الله وې دغه ټولو نه دغه بهتر دی چې یو انسان ته الله رب العزت د شهادت مرګ د الله د لارې نه مرګ چې نو هغه نصیب شي الله دې موږ ته نصیب کړي ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون الله وی ک تاسو نو هغه په خپل مرګ باندې تبي مرګ باندې مړ کېږي او یا چې نو هغه تاسو قتل کړئ شي لإلى الله تحشرون نو خامخه الله رب العزت طرف ته ځای نو هغه بس تاسو حشر کېږي الله رب العزت مخ ته پیش کېدل نو په هر مرګ نه اورستو پیشي چې نه هغه د الله ذات عالیت نه د الله په دربار کې نو هغه مرګ چې په هغه باندې انسان الله پاک اجر ورکړي نو ګویا دغه مرګ چې نو هغه افضل شولو د هغه مرګ نه چې په کم مرګ باندې دغه اجر نو هغه نشته بلکې دغه الټه حساب دی او هغه د شهادت مرګ دی الله رب العزت دې موږ ته د شهادت مرګ نصیب کړي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے د ایمان خاوندانو لا تکونو مکی گئی کالذین پشان د آئی کسانو کفرو چې کافر شول یا کافر دی وقالو او ویل بی لاخوانهم اخپل رونو تا نو دې مراد یا نسبی رونه دي ځکه بعض صحابه چې نو هغه مور پلار خويندرونه به اعلی درجه منافقان ولا اولاد به چې نو هغه خويندرونه دا به چې نو کامل مؤمنانو لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول دا د اعلی درجه چې نو هغه منافق ولو خود د زوی حضرت عبد الله بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ هغه د کامل درجه چې نو هغه مسلمان ولو نو ځکه الله او یاد دینه مراد چې نو هغه نسبیرونه نه دي بلکې د دینه مراد چې نو هغه اسی عام رشتہ داران ویلې ته دي وقالوا او ویل بل اخوانهم اخبل رونوتا اذا ضربوا في الارض هر کله چې هغه به سفر کولو پزماکه کې او کانو غزن یعقوب والجن جهاد کې لو کانو کچریوی عندنا زمون سره ما مات و ما قتلوا نبمړه کېدل او نب وجل کېدل ليجعل الله ذلك د پاره دې چې وګرځي الله پاک او ذالک دا
حسرتن ارمان فی قلوبهم داغوی پزړونو کې والله الله پاک یحیی ژوندي کوي و یمیت او مړه کوي والله الله پاک بما تعملون پاغه سچ تاسو کوي بصیر ګوري ولئن قتلتم او کچری تاسو وجل شولای فی سبیل الله د الله په لار کې او متم یا مړه شي لمغفرۃ نخامخ بخنه د من الله د الله د طرفنا ورحمت او رحمت نه خیر غره ډیر غره مما د اغنا یجمعون چاوی جمع کوي ولئن متم او کچری تاسو مړه شوي او قتلتم یا وجل شوي لإلى الله تحشرون نو خامخا به د الله طرف ته را جمع کړئ شي حشر به مو وکړئ شي یا ایو الذین آمنو اید ایمان خاوندانو لا تکونو مکیږئ کالذین پشان دای کسانو کفرو چې کافران دي وقالو او ویل به لاخوانهم خپل ورونو ته اذا ضربوا فی الارض هر کله چې هغوی سفر کولو په ځمکه کې او کانو غزن یا هغوی و جهاد کې لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا کچرې وی دوی موږ سره نه به مړه شي ول او نه به قتل کړی شي ول لیجعل الله ذلک د پاره دی چې وګرځي الله پاک دا خبر حسرتن ارمان افسوس فی قلوبهم داغوی پزړونو کې والله الله پاک یحیی ژوندي کوي و یمیت او مړه کوي والله الله پاک بما تعملون بصیر ستاسو په عملونو باندې چې نه هغه بصیر لیدونکی دی ولئن قتلتم فی سبیل الله او کچری تاسو وجل شوي د الله په لار کې او متم یا مړه شي لمغفرۃ خامخا بخنه د من الله د الله د طرف نه ورحمت او رحمت نه خیر ډیر غره د مما د هغه څه نه یجمعون چې هغوی جمع کوي ولئن متم او قتلتم او کچری مړه شولی تاسو یا قتل کړی شولی تاسو لإلی الله تحشرون نو خامخا د الله طرف ته به ستاسو را جمع کړی شي